چې په نبی او په رسول کې څه فرق دی. اوس ګورم موږ الحمدلله ټول مسلمانان یو، خو ډېر داسې دي چې ناستو خلکو کې خبره وکم چې ډېر داسې خلک شته چې هغو ته دې خبرې پته نه وي چې نبی چاته یې او رسول چاته یې. وی مسلمان خو دا فرق پته ورته نه وي. نو دغه فرق وپېژنو چې نبی چاته ویلی کېږي او رسول چاته ویلی کېږي. مختصر آسان الفاظو کې ته بیا رسول یخته ویل کېږي چې هغه الله پاک راولګي و ځان سره نوې شریعت راوړي، د الله پاک طرف نه نوې احکامات ځان سره راوړي، یخته ویل کېږي رسول. نبی چاته ویل کېږي؟ نبی عام دی، رسول لپاره هم استعمالېږي او عام استعمالېږي داسې چې کم هغه پیغمبر چې ځان سره نوې شریعت نه وي راوړی بلکې مخکینی پیغمبر چې کم شریعت راوړی وي د یخ تبلیغ خلکو ته کولو وي و الله پاک طرف نه وحی پرې راتله یخته وي نبی ویل کېدلو. یعنی مختصر فرق دی، نبی ځان سره نوې شریعت نه راوړي، مخکینی پیغمبر تابع دی، مخکینی پیغمبر والا دین پرچار کوي، او رسول یخته ویل کېږي چې هغه ځان سره نوې شریعت راوړي. د عبدالله پښتنه کړي ولی چاته ویل کېږي؟ ولی ویل کېږي د الله دوست ته. ولی عام الفاظ دوست ته ویل کېږي. نو یو ولی الله شول، بیا ولی الله د الله دوست چې د الله سره تعلق جوړ شوی وي. او دلته موږ ډېر خلک داسې چې اولیاء کرامو نښ کې څه کرامات دي چې په هوا باندې لاړ شي اوي وي، دا خبرې نشته زما عزت مندو، نه په هوا باندې ګرځېدل شته چې په هوا باندې وګرځېدلو او نه نور داسې خبرې شته دی. بس ولی په نن سبا زمانه کې ولی څوک دی؟ په نن سبا زمانه کې ولی مختصر دا دی چې هغه 15 وخته مونځ کوي، 15 وخته مونځ او د پردي حق نه ځان ساتي او شریعت مطابق ژوند تیروي، د الله ولی دی، بس د الله دوست دی. د نن سبا چې کوم موبایلونو کې والیان راځي یا داسې په پنجاب علاقه کې کوم ځان نه والیان جوړ کړي دي، د ټول اسه دوکا باز دي، دغه کې یوم د الله ولی نشته. دا اسه چلوال د پیسو ګټلو طریقې خلکو نه پیسې ګټي.